د صلات تسبیح موز په جمع باندې نه د زنانو د پاره جایز دی او نه د نارینو د پاره. دا یو نفل عبادت دی او نفل عبادت دا انفرادي افضل وي، بلکې افضل نه بلکې کول پکاري او په جمع باندې کول د دې جایز نه دي. د ماخام اذان او د موز په درمیان کې دومره وقفه جایز ده چې پاغي کې یو اوږد آیات تلاوت کول شي یا 3 آیاتونه لنډ تلاوت کیږي. دومره کتابونو وقفه لیکلې ده. په هر حال کچري د خلقو د تکبیر تحریمه د فوت کېدو د وجنه که یو منټ یا 2 منټه د غړای په ټیم باندې انتظار وکړي شي د دې گنجائش ته او د دې نسیوا تاخير نه دی پکار. د محلي په جمعات کې د محلي د خلقو د پاره دویمه جمع دا نه د پکار، ځکه کچري دا جایز شي نو بیا به د جمع اهمیت ختم شي. هر څوک محلي والا به وایي چې هیڅ پروا نشته، په 4 بجې موږ د 15 بجې موږ د پروا نشته، موږ به خیر دی لیټ لاړ شو اذان لا جمع وکړو. نو د موز هغه اصل چې کوم اهتمام وای کنه انو هغه په دې کې فوت کیږي. نو دیمه جمع د علماء مکروه تحریمی لیکي د محلي په جمعات کې د محلي د خلقو د پاره مسافر وی نور سوي او ډوډۍ سو عذر ته تاسو خو به بیا وبسکل عذر شي، داسې خو به خوب عذر شي، یا خو به هر یو شی عذر شي، ان بیا به د جمع اهمیت ختم شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. په سید باندې زکات دا ناجایز دی او نه کیږي، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زکات او صاح الاموال ویلي دي د مال هغه خیره. نو وی فرمایل چې سید او میاغان دا زما د اولاد دي او زما د خاندان نه دي، نو تاسو د خپل مال هغه چې کوم میل کو چیل دی او خیره دی نه هغه د مور کوي. تاسو باقی تاسو چې کوم خبره وکړه د هغه د غربت او د هغه د یو ټیم د ډوډۍ نه ملاویدو، نو زمونږ په معاشره کې چې یو کمباین او اشتراکي غونډې نظام روان دی، نو دا انتهایی د دوک خبره ده چې مونږ د داسې خلقو د ضرورتو خیال نه ساتو. مونږ وایو کنه د شریعت مسله دا ده چې سید له زکات ورکول جایز نه دي. نو دې مطلب دا نه دی چې هغه د باندې خیرات هم نه کیږي، هغه باندې صدقه هم نه کیږي. نور صدقې خو کیږي کنه که یو نفلی صدقه ولا څوک ورکوي، خیراتی پیسې ورل ورکوي، دا پکېږي او دا ول ورکول پکار دي. نو او قرآن پاک کې او حدیثو کې چې څنګه د زکات ضروری هغه کېدل بیان شوی دي، دغه شانتي د نفلی صدقو د اهتمام هم تاکید راغلی دی. نو تاسو خپل ملګری، خپل احباب، دوستان د نفلی صدقې په حواله سره د دې لپاره متحرکه کوي، هغه د لپاره باقاعده نظام جوړ کوي او زکات نور غربا ته منتقل کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. دا تاسو چې کوم صورتحال بیان کو نو هغه دا دی چې یو امام او 10 نو او منځ شروع کو چې کله ورته یاد شو نو په تیز आवाज باندې هغه السلام علیکم اوه او منځ مات کو. شاته یو بل مقتدی قاری سے به هغه سلام نه دی ګرځولې، منځ نه دی مات کړي، نو هغه منځ جاری ساتل غواړي. نو په دې کې لږ غوندې تاسو دې خبره ته سوچو کوي چې د امام د اول نه او 10 ونه، نو چې او 10 د اول نه نو د دې موز د سر نه شروع دا نه د ټیک شوی د شریعت په نظر کې دا موز د سر نه شروع شوی نه دی. دا تاسو چې کوم صورت وایي صورت حال دا هغه دی چې امام او 10 وی او د موز شروع کی او بیا د او 10 مات شي. نو چې کله او 10 مات شي دا غي نه پس بیا که یو سړی بل ځان په ځای باندې رامخ کی نو هغه موز جاری ساتل شي. دلته د سر نه موز صحیح شوی نه دی، نو دا موز
د دې قاضي صاحب د پاره د موز روانول نو پکار بلکې موز د سر نه شروع کول پکارو او کنه قاضي صاحب موز روان کړي او ملګرو موز کړي دا موز به دوباره کیږي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. صلات حاجت موز دا عام نفل په شان تیرې د دې د مخصوص طریقه نشته څنګه چې تاسو عام نفل کوئ نو بس نیت پکې د صلات حاجت وکړئ نو بس دغه موز دی او څه خاص صورتونه پکې ویل نشته چې کوم صورتونه ویل تاسو ته اساني نه هغه پکې وایي او نور په دې کې څه دغه نشته خج عام موزونه په شان دي او موز فضائل اعمال کې شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله علیه د روز الریاحین په حواله باندې د شیخ ابو زید قرطبی رحمت الله علیه نه دا خبره نقل کړې ده چې څوک لا اله الا الله او یا زره پیری او 70000 پیری نو دا یو نصاب شي او د باندې د دوزخ اور حرام شي نو کوشش وکړئ چې 70000 پیری ځان له وایي خپل والدین ولا وغیرہ 70000 پیری پوره کوي خیر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د غسل فرض غسل په دوران کې پوزي کې او به اچولو تپوس کړل تاسو نو د پوزي د چې کوم نرمه حصہ ده تاسو چې پوزه باندې لاسو وي کنه دا سپیمی چې کوم دي دا د نرمه حصہ ده دینه پس اډو کې شروع کیږي نو دا نرمه حصہ چې دا انده دن لوندول فرض دي دا نرمه حصہ د دې دن لوندول دا فرض دي چې په هر طریقه باندې وي نو دا منګه عام طور چې وایو کنه چې دا پوزه ترخشي دا احتیاطاً دی وي او اصل فرض چې کوم دی نو د پوزي دا نرمه حصہ د دې د دن چې کوم حصہ د دال لوندول فرض دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. په رکوع او په سجده کې سبحان ربی العظیم په رکوع کې سبحان ربی الاعلى په سجده کې کم از کم 3 پیری ویل پکاري او بیا کړه دینه څوک سیوا وای انو طاق پیری سیوا کول پکاري چې 15 شي وشي وغیرہ. باقی د فرض او د نفل خبره ده نو د فرض موس چې کله امام وی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای اقتدی باضعفهم چې امام لپاره دی چې هغه شاته د کمزوري نه کمزوري مقتدی په مطابق مسکی نو که اوس یو سړی دی امام دی او هغه و پیری وای نه پیری وای یولس پیری وای نو کې دې شي شاته مقتدیانو کې داس یو کسي چې هغه دوره وګدرو کو نشي برداشت کوله یا دوره وګد سجده نشي برداشت کوله نو فرض کې نو ویلو مطلب د امام د پاره دی چې امام سنتو په حدود کې بدن نزان ساتي او مختصر مزبور کوي البته کې یو سړی ځان له فرض مسکی نو بهشکه هغه ویل شي او نور منځونه هغه خو به هر حال هغه کې ویل شي چې کله مستبنده ودرېږي او داس کې شک پیدا شي نو کپړم بيزل باندې دا مسله مخه تراشي نماز معطول پکار دی او دوباره او دس وکي او بیا مو شروع کی نماز به یقیني روان وي او کنه دا د مسلې بعضی خلک یغي د شک مرضیانی شک مرضی ورته ان که هغه ته دا شک پیدا کیږي نو دا د شیطان یو وسوسه ومي نو بیا دغه وخت کې موس پوره کول پکاري او د الله پاک نه داغه د قبولیت سوال پکاري کله بیا موس کوي نو بیا دا یو موز دا بلاټه مخلي ددنه نو کپړم بيزل باندې وی دوباره دیو دسو کې په موز دی په یقین باندې شروع کی او که شک مریض وي انو بیا د خپل موز جاری ساتي. دا د لا اله الا الله او یا زره پیری ورت کول او نصاب پورا کول بشکه تا یو انسان خپل مردته بخلی شي قریبی وی یا لری وی او ان شاء الله تعالی ز تاسو ته د فضائل اعمال نه هغه واقعه پوسټ کومه نو هغه کې دغه واقعه ده چې یو بزرګ په یو مجلس کې هغه د یو اجنبي کس مور ته وبخي او الله تعالی د هغه نه عذاب رفقي. دویمه خبره چې کوم تاسو کړی ده
بېشکه د الله جل شانه رحمت هغه ډیر زیات لوی دی، ډیر لوی دی. منګه او یا زره پیری شمارو او الله تعالی انسان له د هغه د اخلاص په بنیاد باندې باز بے حساب عمر کوي. نو موږ به امید ساتو چې الله تعالی به موږ له د او یا زرونه سیوا اجر راکړي او ان شاء الله تعالی الله پاک قادر دی. غم به د هغه چای چې دا غسور کې او کم شي، د الله تعالی خو څه کمیږي نه. الله تعالی د انسان نیت ته ګوري، د انسان طلب ته ګوري او هغه سره او یا زره دا خو د تعداد حساب دی، حساب به عملوم الله تعالی کوي. په ریډیو یا ټلویزیون یا موبایل باندې د سجده تلاوت د اوریدو دوه صورت دي. یو صورت دا دی چې براه راست आवाज هغه راځي، لکه دا نن سبا روزي مرزو کې حرمینو نه په تراویح راتلې، نو یو هغه براه راست لایف چې کوم چلیږي، نو هغه اوریدو سره که څوک د سجدي آیات ووري نه په هغه باندې سجده تلاوت واجب کیږي. دغه شان د موبایل کې هغه په نت باندې براه راست اوري، نو التقاری سے د سجدي آیات وین په د آیات سجده د تلاوت واجب ده. البته که چېرې هغه ریکارډ شي او هغه ریکارډ غږی یا په موبایل کې چا ځان ته تلاوت راواړو او هغه لایف نه دی بلکې ریکارډ دی، نو د هغې په اورېدو باندې سجده تلاوت نه واجب کیږي. موبایل کې تلاوت کول اگر چې جایز دي او بهتر دا دي چې بنده قرآن پاک کې تلاوت وکړي، خو به هر حال که د ضرورت په وخت کې قرآن پاک تلاوت په موبایل کې کوي نو جایز دي. او قرآن پاک کې چې کله دی پیج بدلی نو خامخا به ټچ کوي هغه ځای، نو هغې دپاره اودس ضروري دی، بغیر د اودس نه جایز نه دی. او په ملاسته باندې د قرآن پاک تلاوت په قرآن پاک کې دا بېدبي ده، نو تلاوت قرآن پاک کې وي که په موبایل کې وي د آدابو پوره خیال وساتلی شي. په ناسته باندې په کار دی، قبله رخ په کار دی، چې څومره ډېر آدابو خیال وساتلی شي دوره به الله پاک په هغې عمل کې نورانیت، قبولیت او په هغې باندې ډېر لوی اجر او ثواب مرتب کوي انشاءالله. ستاسو ورور چې کومې پیسې را لېږلي دي، نو که په دې باندې کال پوره شوی وي او تاسو باندې څه قرض وغیره نی، بیا به د دې زکات ورکوئ. او که کال نی پوره شوی یا کال پوره شوی خو لیکن په تاسو باندې نورې قرضې وي چې هغې سره د پیسې د نصاب نه ښکته راځي، نو بیا په دې باندې زکات نشته دي. چې کله یو مقتدي امام پسې نیت تړي او دې خوا اقامت شروع وي، نو دله نیت څه ټیم کول پکار دي؟ نو د ټولو نه خو بهتره دا ده چې د اقامت نه مخکې نیت وکړي، ورپسې اقامت ویلی شي، نو د اقامت د کلماتو جواب دی ورکوي. او که نه د اقامت نه پسې نیت وکړو نو هم صحیح ده، خو دې سره دا خبره په ذهن کې هم کیدی چې په ژبه باندې د نیت الفاظ ویل دا ضروری نه دي، بلکې صرف په زړه کې نیت وي چې د فلان کې ټیم مونځ کوم. او هسې هم چې کله بنده جومات ته راشي مثلا د ماسپښین مونځ له او امام پسې ودرېږي، د هغه په زړه کې دا نیت چې دا د ماسپښین مونځ دی، 4 رکعاته فرض دي، نو د زړه دغه نیت هم کافي دی د ده د مونځ د صحیح کېدو دپاره. کله چې بنده د قرآن پاک تلاوت کوي او آیات د سجدې ولولي، نو په ده باندې یا واوري، نو په ده باندې سجده تلاوت واجب کیږي. سجده تلاوت دپاره نیت که په ژبه باندې کوي نو هم بهتره ده، او که نه په زړه کې چې کوم نیت موجود وي هسې هم هغه هم کافي دی. او طریقه یې دا ده چې وبدرېږي، الله اکبر به ووایي، غوږ له به لاس نوړي او نیغ به روان شي سجدې له، الله اکبر ویلو سره به نیغ روان شي. چې سجدې له ورشي کم از کم 3 پیرې به سبحان ربي الاعلی ووایي، الله اکبر به ووایي، راپا به سي، بس سجده وشوه. بهتره دا ده چې ودرېږي ورته او الله اکبر ووایي او ښکته لاړ شي سجدې له. خو که په ناسته د الله اکبر ووایي، اتحیاتو په شکل کې ناسته او الله اکبر یې ووایي، نو هم جایز ده. البته بهتر دا ده
چې دې ودرېږي او سجده تلاوت ادا کړي. چې کله د ځمکې پیداوار وشي او زمیدار هغه پیداوار او هغه جنس کاغه مټر دي کاغه غنم دي کاغه جوار دي که تماکوان دي وغیرہ هغه خرڅ کړو نو چې کومې پیسې حاصل شوي په دغه پیسو کې به د لسمه یا شلم روپۍ ورکوي. که ځمکه د لسمې وي لسمه روپۍ به ورکوي، که ځمکه د شلمې وي نو شلمه روپۍ به دی ورکوي. په دې کې څلوېښتمه روپۍ نشته، څلوېښتمه روپۍ به دې کې الی راځي چې کله دې دغه عشر ورکي لسمه یا شلمه د هغې نه ورکي او بیا هغه پیسې د سره ټول کال پرتې وي، په هغې باندې کال تیر شو او هغه نصاب ته هم رسېدي او په ده باندې څه قرض مرض نو یا قرضونه هغه پیسې د قرضونه سیوا کېدي نصاب ته رسېدي نو بیا به کال پس چېرته د زکات حکم په هغې باندې لګي. سریدس چې کله د پیداوار خرڅ کړو نو فوري طور به د هغې نه لسمه یا شلمه روپۍ ورکوي.